السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور هدایت الله. څو ورځې مخکې ستاسو سره ما یو ویډیو شیر کړې وه چې په پاکستان کې ټیک ټاک ولې بین شو، د هغې وجه څه ده. هغه ټولو خلکو ته ښه پته ده چې د څه وجې نه بین شو، خو اوس هم په پاکستان کې څه خلک داسې دي چې هغه ټیک ټاک یوز کوي. څنګه یوز کوي؟ د وی پی این په ذریعه یوز کوي. دا خو ما ته د پهله نه پته وه چې وی پی این یوز کول یو غیر قانوني کار دی. د هغې وجه دا ده چې په یو ملک کې ګورنمنټ په یو څیز باندې پابندي ولګوي او هغه ته بیا یوز کړي، نو دا ته یو غیر قانوني کار کوي. خو څه ملګري اوس هم داسې دي چې هغه وی پی این یوز کوي. ما ته خو دا پته وه چې دا وی پی این یوز کول یو غیر قانوني کار دی، خو دا پته راته نه وه چې د دې نور هم څه نقصانات شته. نن ما یو ویډیو وکته، ډېر یو اهم معلومات دي ما ته میلاو شول. زه غواړم چې دا معلومات ستاسو سره شیر کړم. د یو څیز نه مونږ معلومات میلاویږي یو اهم، هغه ستاسو سره هم زه شیر کوم. د یو ورور ویډیو مو وکتل، ډېر اهم معلومات یې راته میلاو شول. نو زه غواړم چې دا ویډیو ستاسو سره هم شیر کړم. دا ویډیو وګورئ، د هغې نه پس مرضي ستاسو ده چې دا هغې کسانو دپاره دا ویډیو ده کم کسان چې وی پی این یوز کوي او اوس هم ټیک ټاک استعمالوي، د هغې لپاره وی پی این یوز کوي. نو دا ویډیو د اخره پورې وګورئ. امید دی چې تاسو ته به دې څه معلومات میلاو شي. د هغې نه پس بیا مرضي ستاسو ده چې تاسو ټیک ټاک یوز کوئ یا نه یوز کوئ. دې نه مخکې په انډیا کې هم ټیک ټاک بند شوی، خو نن په پاکستان کې هم ګورنمنټ اعلان وکړو چې ټیک ټاک بند کړي. انډیا ولې بند کړی او پاکستان ولې بند کړی؟ او اوس نن چې زه کومې خبرې کوم دا ډېرې اهمې خبرې دي هغه خلکو دپاره چې کوم خلک ټیک ټاک کوي او د ټیک ټاک یوز کولو یا مطلب ویډیو جوړولو والا یا د کتلو والا او په پاکستان کې دي، دلته نه، په پاکستان کې دي او په پاکستان کې ټیک ټاک یوز کوي. هغوی ته به څومره مسلې جوړېږي. ټیک شوه، ټیک ټاک دپاره به دوی یو وی پی این ایپس استعمالوي. د دې وی پی این نه څومره پیدې دي او څومره نقصانات دي تاسو ته پته شته؟ وایه نه، زه درته وایم. ګورئ، د دې نن څه وخت مخکې ټیک ټاک بند شو. په چېرته بند شو؟ په انډیا کې بند شو. او په څه بند شو؟ چې د انډیا او د چین لږ ګړب راغی، د هغې وجې نه بند شو. خو نن تاسو د ټیک ټاک وګورئ چې ګورنمنټ د انډیا ګورنمنټ چې کله اعلان کړی دی، هغه خلک په انډیا کې چې هغه په دوبۍ کې اوسېږي، په انډیا کې هم نه، او د هغوی په یعنې 44 میلیون فالورز لري. 44 میلیون، دا ځان ته څه وایي؟ 44 میلیون فالورز پوره کول دا یو ډېر غټ کار و. لکه په ټیک ټاک کې انډیا والا چې و دا په پس نمبر باندې و. ټیک شوله؟ ځکه چې 44 45 56 میلیون فالورز به دې خلکو لرل. چې کله ګورنمنټ اعلان وکړو ټیک ټاک بند، هغه خلکو بند کړو. ته وګورئ، ما ته په ثبوت سره وښایي چې ټیک ټاک کې هغه مشهور خلک، تاسو ما ته د هغوی نوي ویډیو په ټیک ټاک کې وښایئ. د چې 28 نه پس، د چې 29 نه پس به چا یو ویډیو نه یې اپلوډ کړي. د شپږمې میاشتې په 29 تاریخ نه پس دا د انډیا خلکو په دغې باندې چې سټاپ کړي بالکل نه دي. او هغه خلک ګوره په دوبۍ کې اوسېږي. ها، زمونږ پاکستان کې ټیک ټاک ولې بند شو؟ د چین او د انډیا خو ګړب راغی، د هغې وجې نه ټیک ټاک چې دی نو انډیا بند کو. پاکستان کې ولې؟ پاکستان کې د خدای دا زمونږ خلکو ته هدایت وکړي. اول ما ته زه په خپله هم یو ټیک ټاک کړی، یو مطلب لږ ډېر فالورز او داسې لږ ډېر مطلب که نه فینس پکې لرو، ویډیوز پکې جوړو، هسې په زول غوندې کې ټایم پاس کولو دپاره. خو چې پاکستان ته چې کله ټیک ټاک ولې بند کو، ګورنمنټ دا پالیسي ولې کېښوسته او ولې بند کو؟ ګورنمنټ ټیک ټاک د دې وجې نه بند کو، د پاکستان ګورنمنټ، تاسو به لیدلي زاړه او زړې ښځې، جنکۍ، ماشومان ګډوډ ټول راووتل. تاسو به د هغوی مخه په خپل کلي په علاقه کې ښکاره نه و لیدلی. نن به په کمره کې به جنۍ ناسته او درز او غوبل به یې جوړ کړی، اوس کې ټیک ټاک جوړه. داسې یو شی ته دوی رغه کړی، یعنې د فحاشۍ هغه یو سټپ و. الحمدلله زه پرې خوشحاله یم چې بند شو. اوس به د دې دپاره خلک احتجاجونه هم کوي. تاسو به وینئ دا چې کوم خارښتیان دي د دې دپاره به احتجاجونه هم کوي، راوځي به هم، او بهر به اوس چې دی نو دا روډونه به هم بندوي. نن درنه ده او نن اسمان دی او نن ډینګری دی. نن به اوس به دا لوبې شروع وي. خو ورونو یو خبره یاد ساتئ، کوم خلک چې ټیک ټاک یوز کوي او زما په دې پښتو ژبه باندې پوهېږي هغه خلکو ته وایم، تاسو چې دی
ټیک ټاک یوز کولو دپاره به وی پی این یوز کوئ او د دې وی پی این خو دغه پیدا شو چې ته به په ټیک ټاک یوز کړي خو د دې نقصان نه خبر یې وایې نه زه درته وایم د وی پی این نقصان چې دی نمبر 1 وی پی این خو آلریډي ګورنمنټ خلاف ورزي ده چې ته انسټال کړي دا په هر ملک کې چې خو وی پی این د ملک خلاف ورزي ده که دا ستاسو ګورنمنټ ګیر کړي نو په دې باندې تا ته ښه جرمانه او سزا میلاویدی شي دویمه خبره وی پی این په وجه که ته ټیک ټاک یوز کړې د وی پی این په وجه باندې نو دغه وی پی این ګوري چې کله ته انسټال کې او کنیکټ کې نو دا د موبایل چې کومه لوکیشن دی دا بدلوي اوس مطلب ناز په پاکستان کې موجوده کله اوس وی پی این انسټال کم او اوپن کم نو د دې موبایل لوکیشن به چرته دا په یورپ کې چرته به په یورپ کې به نو د دې لوکیشن به بدل کی که چرته الله مکه پتا پس چا یو کیس کړی څه مسله شوی او هغه سایبر کرایم والا یا داسې نور خفیه چې کوم ادارې دي او هغه تاسو سین کوي چې آیا دا کس په کم ځای کې دی هغه چې کله ستا ډیټا راوباسي ته یو غنټه په پاکستان کې او یو غنټه په هلته کې ستا د موبایل آیمي نمبر دا مو وایي چې اوس موبایل کې سیم نشته دی او ما څوک نشي معلوموي نه موبایل کې چې کوم آیمي نمبر دی که نه ستاسو د هر څه چې دی دغه ځای نه معلومیږي د دې وجه نه به تاسو ته ډېرې غټې مسلې جوړې شي د ګورنمنټ د سایډ نه نو پلیز کلم چې دا تاسو کنیکټ کوي نو تاسو او آیمي نمبر چې کله سایبر کرایم والا چیک کوي نو هغوی ته پته لګي چې دا موبایل اوس په دې ځای کې دی اوس په دې ځای کې دی که ته چېرته وی پی این استعمال کو د وی پی این په وجه باندې دې لوکیشن بدلېدو را بدلېدو نو یاد وساتئ تاسو ته ډېرې غټې مسلې د ګورنمنټ د سایډ نه جوړېدی شي دویمه خبره ورونو خبره یاد ساتئ که تاسو چېرته دا وی پی این کنیکټ کوي نو چې ستاسو د موبایل څومره ډیټا ده هغه که ایمو ده هغه که واتساپ دی هغه که فیسبوک دی هغه که جیمیل دی هغه که ګیلري ده هغه که کنټیکټ نمبر دی چې ستاسو څومره ډیټا ده په موبایل کې هغه ټوله هغه خلک چې د استعمالولی شي کوم خلکو چې دا وی پی این د خلکو دپاره جوړ کړی دی نو ستاسو ډیټا چې ده هغه لیک کېدی شي دا ونه وایي چې زموږ ډیټا به چې دی نو محفوظ وي نه ستاسو ډیټا چې ده هغه هغوی چې دی نو لیک کولی شي الله مکه ستاسو سره کور پکچر وي یا نور څه وي ستاسو جیمیل وي ستاسو فیسبوک ګورئ ستاسو فیسبوک آی ډي چې دی که نه ستاسو فیسبوک آی ډي باندې اکثر غټ غټ پیجونه وي هغه پیج ستاسو نه هیک کولی شي ستاسو په جیمیل باندې غټ غټ جیمیل باندې چې غټ غټ چینل وي ستاسو چینل چې دی هغه هیک کولی شي ستاسو واتساپ باندې پورا غب شپ وي هغه هیک کولی شي ستاسو آیمو هیک کولی شي نو سوال درته کوم که وی پی این تاسو استعمالوئ نو دغه شي نه به په موبایل کې ما اچوئ مه استعمالوئ ټیک ده او ټیک ټاک چې کله ګورنمنټ له پکار دي چې اوس څوک په پاکستان کې دی او هغه ټیک ټاک ته ویډیو اپلوډ کړي نو ګورنمنټ له پکار دي چې ودې ګوري چې دا څوک دی او په څه وجه باندې او په څنګه طریقې سره د ویډیو اپلوډ کړی ده ټیک شو نو دا زما یو عاجزانه ریکویسټ و تاسو ټولو ته چې پلیز ګورنمنټ چې کوم قوانین راوایستل هغه فالو کړئ دا زموږ دپاره دي زموږ د ملک دپاره دي دغه په حاشیې چې کوم ایپسو د دغې د ختمېدو دپاره دي زموږ زړې پخې او دا ټولې بار ته راویستل تاسو به د ټیک ټاک باندې ولیدې که نه قسم قسم خلک غټ غټ سپینګیري غټ غټ متواګان قاریان قسم په خدای دا یو داسې شیطاني اپ دی چې دا مړه زه به تاسو ته نشم ویلی نو پلیز د ګورنمنټ خبرې ومنئ او دا ټیک ټاک مه یوز کوئ په دغه کې پاکستان کې نور زما تاسو کې څه کار نشته وی پی این ستاسو په وجه ستاسو ته ډېر غټ نقصان در رسولی شي دا خبره یاد ساتئ ټیک شوله نو که وی پی این استعمالوئ نو د خپل موبایل کې دا شي نه مه استعمالوئ ستاسو آی ډي ستاسو هر څه چې دی نو هیک کېدی شي پلیز